د چرګې دا یوه غوښه به واخلو، دې ته چست ګوشت وي، د سینې غوښه ورسره یو پیاز کوي او شنه مرچکي کوي، او دې نه به مونږ کوفتې جوړو او 16 کوفتې ترې نه جوړېږي، دومره زیاتې. لکه میلمانه که راځي نو ښه کافي وي، کمې نه نو او غټې غټې وي، وړې هم نه وي دا کوفتې، او دومره اسانه ریسیپي ده که نه، او ماتېږي هم نه. تاسو ته به ښکاري دا ماتې شوي نه دي. نو که ریسیپي باندې ځان پوهوئ اخره پورې وګورئ. نو دلته چې دا سینې یو سینه غوښه چې دا ما واغسته او دا به زه چوپر کې قیمه کوم. ما سره خو چوپر شته، تاسو سره اوس چوپر نشته. تاسو به داسې وکړئ چې دا یو پیاز او دا سینې غوښه او شنه مرچکي او 2-3 پلي اوږم پکې کېږي. دا به کساب ته ولېږئ، کساب سره د قیمې مشین وتی چې ښه میده قیمت یې نه جوړه کړه، ښه میده ټولې 20-30 روپۍ هم باندې لیه. نو دا پرې را میده کوي، نورې کوفتې بیا خپله تیاروئ. نو وګورئ ما دلته چوپر کې دا هر څه ووال. دې کې چې کم خاص شی دی دا دی، دا دی د تورې چڼو پوډر چې کمې چڼې مونږ خورو، دا پکې ما 3 چمچې واچولې او د حساب باندې ستاسو ځان ورسوئ چې 3 چمچې مونږ کې دې کې دا چڼو پوډر واچو، 3 نه 3 نیم هم پکې اچولی شي، هېڅ خبره نشته، لږه زیاته شي کمه شي. او مالګه پکې د خپل دغه په مطابق واچوئ، ټیسټ په مطابق، د خوند په مطابق. 1 چمچ دنیا پاوډر مې پکې واچول او سور مرچکۍ مې پکې 1 چمچ واچولو او ګرمه مساله مې پکې 1/2 چمچ واچوله. او که چېرې زیره پاوډر تاسو سره نو زیره پاوډر واچوئ پکې خامخا، ځکه چې ما سره زیره پاوډر چې دی ختم شوی دی، ما سره زیره ختمه شوې ده. نو بس داسې وایي چې د ناراستۍ د وجې نه مې نه در وړې. او بس بیا ترې نه کوفتې جوړوئ. دې کوفتو ته زه نه لاس لوند کم نه څه کومه، او بس دا داسې اساني سره جوړېږي. تاسو ورته وګورئ لږ شانتې ما واغږل ښایسته، لږ شانتې واغږئ بیا دا ډېرې ښکلې جوړېږي. نو بس داسې ټولې کوفتې تیارې کړئ. که تاسو وړې جوړوئ وړې هم جوړلی شي، که دې نه غټې غواړئ نو غټې هم، خو دې نه 16 کوفتې جوړې شوې. بس چې دا کوفتې مې تیارې کړې نو زما امره دا فریزر کې کېښوې. ګورې دا نه وه چې ما دا واوره کړې، ولې ما باندې ټایم ډېر ناوخته و او زه دې خوا ته زه لګیا شم تیاري ما کوله. ما چې څو پورې مساله سره کېږي هغې پورې به کوفتې فریز شي. دلته 3 ټماټر، اوږه ادرک او شین مرچکې او یو چوپ کړی پیاز، مطلب میده میده پیاز. دا پیاز چې دی دا به تاسو خامخا میده ساتئ، او کنی به مساله دونه سره کوي چې دا حل شي. او کنی تاسو سره چوپر نه جوسر کې والی شي، که جوسر کې نه لا دلته چې کله مساله ور واچي دام ټوله جوسر کې والی شي. مقصد مې دا دی چې دا مساله ټوله یو شانتې اواره جوړه شي، دا نه چې پیاز پکې بیل ښکاري، ټماټر پکې بیل ښکاري. اکثر چې زه کله پیاز سره کم، ما زما مخکې به چې چوپر نو ما به دا پیاز اوچت کو او د ټماټر سره به مې په جوسر کې وال بیا مې واپس واچولو. ښه دلته پکې ما سور مرچکۍ واچولو، د کټوۍ مساله مې پکې واچوله او مالګه مې پکې واچوله. چې دلته دا مساله داسې 5-6 منټه سره شو. زه اکثر مساله ډېره ښایسته سره کوم او د دې یو ښایسته غوندې بوی په دې ټولې محله کې لاړ شي چې واقعي د څوک کټوۍ پخوي. د کټوۍ پهچان هم دا دی، مساله ښکلې سره شي نو بس بیا دې کې دا ټولې کوفتې زه کېږم. ښه یو کوفتو ریسیپي ده چې کوفتې خالي په غوړو کې بیا سرې شي او بیا ولې دا د مسالې پیسټ جوړ کړي هغې کې واچوي. هغه لږه اوږده طریقه ده، دا لږه اسانه طریقه ده، خو دا هم ډېرې زبردستې پخېږي. بس دې کې بیا زه دې کې دا سمسه چې ده دا لږ خیال سره وهمه، ځکه چې دې کې دا یو خو فریز شوي نه دي، چې فریز شوي نه ماتېږي، بیا کلکي. نو دلته به لږه چمچه خیال سره خوځوئ چې بس دې داسې شي چې پکې مکس شي، چې دا بل طرف یې واړېږي. بل طرف یې واړېدو بس بیا مې دا شانتې داسې یو 100 منټه سرې کړي، 2-3 منټه مې سرې کړي، 2-3 منټه یو طرف نه 2-3 منټه بل طرف نه. بس بیا مې وله اوبه ګرمې کړې وي، اوبه وله ګرمې کړئ، به پکې واچوئ، چې بس ته پکې واچوئ. او اوس به دې باندې مونږ ډکن کېدو، چې ډکن پې کېدو نو دا به مونږ دلته نه 8 منټ پخو. 8 شو که 7 شو که 9 شو، دا 1 منټ لاندې باندې فرق نه کوي. دا یاد ساتئ، ځکه درته وایم چې تاسو بیا وایئ چې وایي که ما لږ ټایم زیات ورکړو ځکه ماتې شوې نه. دا 1 منټ فرق نه کوي، که دنه ماتې شوې دي کې بس تاسو څه مسټیک وي. وګورئ اوس پکې سمسه زه خلاص سمسه پکې هم دا نه ماتېږي لګیا دي، دا دومره ښایسته. بازار نه مونږ د چرګې د غوښې کوفتې روړو که نه دا مکه شانتې جوړېږي، او د غټې غوښې هم دغه شانتې جوړېږي، خو هغه به قیمه چې ده کساب باندې روباسي. ما سره د هغې چوپر نشته، دا والی زبردست او دومره مزېدارې پخې وي.